الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا مثال له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم زما د اسلام رونو ما د قرآن کریم یو آیات کریمه ستاسو په حضور کې تلاوت کو فدی آیات کریمه کې الله رب العزت د جهنم شدت د جهنم سختی او د جهنم حول بیانوي د جهنم د سختی په باره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب العزت جهنمی انسان جهنم ته ورورتي د باډي به غټ شي وجود به غټ شي حتی چې دا یو غاخ به الله رب العزت د جهنم د اور د وجنه دومره غټ کی لکه د احد د غره عمره عام طور باندې د احد د غر زمونږ د دې غرونو عمره نه ده خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د احد د غره سره الله محبت کوي او دا غر د الله سره محبت کوي نو د دې محبت د وجنا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د جهنمی یو غاخ دا به دومره غټیږي لکه د احد د غره عمره یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنمی دا پوستکه با د جهنم د اور د وجنا دومره پیړ شي چې د یو جهنمی دا پوستکه با پیړواله به او یو غزو پوری او یا غزبا د اور د وجنا د جهنمی پوستکی کی الله پیړواله او پدې کې وسعت پیدا کی یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ونو منځ به
د اور د وجه نه دومره د جهنمي غټ شي چې تیز رفتار اسبا د جهنمي د دیولو په منځ کې 3 ورځې فاصله وهي چې 3 ورځې تیز رفتار اس دا منډه ووهي هله به د جهنمي د ولو منځ دا فاصله دا پوره کی. یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنم کې یو بوټی دی هغه بوټی ته زقوم وایي چې د دې زقوم نه یوه قطره که چېرته دنیا ته راولویږي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لأفسد علی الناس معائشهم په دې دنیا کې چې د معاش د زندګۍ د تیرولو څومره شیزونه دي دا شینکې دا بوټي دا فصل دا به د زقوم د یوې قطرې د وجې نه په دنیا کې ختم شي دا به محو او زایل شي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د زقوم د بوټي د یوې قطرې د وجې نه د ټولې دنیا د خلکو معاش ختمیږي نو د هغه انسان به څه حالي چې په جهنم کې د هغه رزق او د هغه خوراک د زقوم بوټی. یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنميان کله جهنم ته ورولویږي نو په دیو باندې به اولګه راشي دیو به وږي شي او دسی به وږي شي چې د دیو دا اولګه دا به د ټول عذاب سره برابر وي. الله ته به جهنميان سوال وکي چې یا الله موږ له خوراک راکې. الله رب العزت ورله په جهنم کې خوراک ورکي خوراک به په مړی کې کلک ونخلي نه به خولې ته راځي نه به ښکته تېرېږي. بیا به په خپل منځ کې دیو تذکره وکي چې په دنیا کې به زمون کله خوراک ونخوت نو موږ به تیراو په اوبو باندې دیو به د الله نه اوبو غواړي چې کله د اوبو مطالبه وکي نو دیو له به ګرمې اوبو په انبورونو کې ویوړی شي د دیو د خولې ته به د سکو دپاره ونیوی شي چې څنګه ته دیو ګوټ کوي دومره ګرمې اوبه به چې د دیو د مخ دا پوستکی به وسیزي. بیا چې د دیو یو ګوټ وکي نو مړی کې چې کوم خوراک دی هغه به مخکته تیر شي خو په ګوګل کې په خېټه کې چې څومره کلمې دي هغه کلمې به د دې ګرم اوبو د وجې نه وشلېږي. بیا په خپل منځ کې دیو د جهنم چې کوم خازنان دي ساتونکي فرشتې دي هغو ته به ووایي چې تاسو زمونږ د عذاب لږ سپک کوئ. فرشتې به ورته ووایي چې تاسو ته ولې انبیاء کرام نو راغلي. جهنميان به وایي چې انبیاء کرام خو راغلي. بیا به ورته دغه فرشتې ووایي چې فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال را طلب کول کوي چغې وهئ ستاسو طلب هېڅ فایده تاسو سره نه کوي. بیا به دیو په خپل منځ کې ووایي چې د جهنم کم مالک دی کم مشر دی د فرشتو د هغه ته به ووایو. بیا به ورشي جهنميان مالک د جهنم ته به ووایي هغه به ورته جواب ورکړي چې انکم ماکثون تاسو به په دې جهنم کې هم دقه شانته اوسېږئ د دې نه ستاسو بدلېدل یا د عذاب سپکېدل او ختمېدل نشته. خپل منځ کې به دوی بیا ووایي چې د الله رب العزت نه سوال کوو او الله رب العزت ته وایو ځکه چې هغه رحیم کریم ذات دی د هغه نه بل څوک غوره نشته. دیو به ورشي الله ته به ووایي چې الله موږ بیرته دنیا ته واپس کا که بیا هم په دنیا کې موږ ګناهونه وکړو شرک هم وکړو نو موږ به ظالمان یو. بیا الله پاک به ورته ووایي چې اخسئوا فیها ولا تکلموني
خاموش شئ چپ شئ او خبرې مه کوئ چې کله الله رب العزت هم دې جهنميانو له د ناامیدۍ جواب ورکي خزانه د جهنم اغوم جواب ورکي د جهنم مالکم د ناامیدۍ جواب ورکي نو حدیث کې راځي چې فعند ذلك یئسوا من كل خیر په دغه وخت کې به دوی د هر خیر نه ناامید شي د پیدې د خبرې نه د خیر د کار نه به دوی ناامید شي او حسرت او چغې او اوږده اوږده اوازونه به شروع کړي څومره شدت دی څومره سختی د جهنم د اور ده یو بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنمی انسان دا جبه به الله بار ته راوباسي یو څو پرسخه اوس په جهنم کې جبه بار ته راوتې ده خو بار به محفوظ نه وي حدیث کې الفاظ راځي چې یتوطئه الناس خلق به په خپو کې خړمچ کوي خلق به په خپې ږدي نور جهنميان به په ورځي او خپې به پږدي او د جهنمي د عذاب د وجنه به دا جبه بار ته راوتي دومره طاقت او قدرت به نه چې دا د خپل جبه بیرته دن بوزي او په ټولو کې سپکترین او کمترین عذاب په جهنميانو کې دا د چا دی دا د ابو طالب دی ابو طالب څوک دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترو کافرو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه راوړ خو یو आवाज یې لګولیو دا به ویل ولدا محمد زما وراره دی ګوره که څوک په ایمان او اسلام راوړي کنه نو ګوره د ظلم کار مسنشت علماء کرام واقعا ذکر کړي د باره کې چې یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې وو حرم شریف ته ورغه د مانزه د پاره چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مانزه لپاره ورغه په مانزه باندې ودرید کافران نستو یو پکې ابو جهل عبد الله بن زبعراو دا کافران نستو ابو جهل ول د دې محمد د مخبه څوک ګندکی او څوک به د محمد د مانځنه وباسي عبد الله بن زبعرا ورپاتید هغه ابو جهل دا کار به زه وکم چې څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مانځه ودرید عبد الله بن زبعرا ورغه غشیان را واغستو اینی را واغستی حرم شریف خودسی آباد حرم نو تیر چاپیره شړاوه دغه مرداری را واغسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخې په ګندک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منز عبد الله بن زبعرا خراب چې کله منز خراب شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته راغی چې وکړه ته ابو طالب ناستو ابو طالب ته وویل چې ابو طالب ته ماته نه ګوري تر ته ایمان نه راوړي اسلام نه راوړي زما دې شکل ته زما دې هيئت ته نه ګوري زما څخه کافرانو دا کار وکړو ابو طالب ته تاسو کو چې دا ظلم او دا زیاته او دا مخ دی اے محمد چا ګندک هغه ورته عبد الله بن زبعرا مخ ګندک ابو طالب پاتید ځان سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوته روان دي ابو طالب تور وایستاو دا تور په دی ولی باندې کولاو کې خودا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره روان دي چې کله ورالو کافرانو ټول ابو طالب ولد چې یاره د څخواغره تور د محمد د لاس نه ولله کافران پاسې ده څوک یو طرف ته لاړو څوک بل طرف ته منډه والی ابو طالب وته ویل چې په خپل ځای باندې کېنی پاتې مو کپاتې نو جللته بسيفي په تور باندې مو سرور نه پرې کوم ټول په خپل ځای کې کېنول بیا ابو طالب ورنږدې شو چې ورنږدې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل ول اے محمد ستاسو مخ چا ګنده کړو
هغه ورته ویل دی عبد الله بن زبعره اوس وګوره ترته کافر دی مشرک دی خو څومره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت دی ابو طالب ورپاسېد اق اینی او هغه غوشیان دی راواغستو او د مجلس د اول سرنواله تر اخره پورې د ټولو مخ د ابو طالب ګندک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتقام واغس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب وکړو قرآن کریم آیات نازل شو چې وهم ينهون عنه وينأون عنه آیات مقصد داره چې دا کافران پیغمبر استانه نور کافران منی کوي او په خپل دنا لري وزي ایمان او اسلام نه راوړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی ولابتر ستا په باره کې آیات نازل شو ابو طالب ورته کوم آیات دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تدق آیات وایي چې وهم ينهون عنه وينأون عنه دا آیات ورته وایي چې الله پاک وایي چې ابو طالب د مرګستیا کوي کافران د نشړي خو په خپل دنا لري وزي ایمان نه راوړي دغه وخت کې ابو طالب یو څو اشعار ویل یو شعر دا وایي چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا والزما دي په الله باندې قسمي چې اے محمد دا ټول کافران تا ته نشي رسیدي ضرر د ته نشي رسوله حتى اوسد في التراب دفينا په وخت کې به تا ته ضرر ورسي چې زه په خاورو کې پریوزم او زما تکیا چې کوم دی خاوري شي دیم شری دا وایا چې فصدع بأمرك ما عليك غزازة وأبشر بذاك وقر منك عيونا فصدع بأمرك ولئ محمد خپل کار داخو کوا یقیني او قطعي تور خپل کار کوا ما عليك غزازة او پتا باندې نقصان او عیب نشته وابشر بذاك وقر منك عيونا او د دې خپل دین پرچارم کو زیر خلکو تور کوا وقر منك عيونا او پیغمبر خپل سترګې په خیا خېکا بیا ویل چې ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل امينا ابو طالب دریم شرک دا ویل چې محمد ته مال دعوت راکې او دا ګمان کې چې یاره ته نصیحت کوونکی نو ورته ویل چې فلقد صدقت وكنت قبل امينا خبره دی بالکل صحیح ده او ته ماته نصیحت هم کې او دا دعوت هم صحیح ده او دین مخکې ته امانتدار وي او به د دین باره کې شروع وایو چې وعرست دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا چې محمد تا کوم دین راوړل نو تا ته پته ده چې دا په وچه کې په دې مخلوق کې چې څومره دینونه دي په دې کې دا دین بهتر دی اخیری شعر دا وایي چې زه ولې اسلام نه راوړم او ولې زه ستا ملګری کېږم نو د هغې طرف ته په دې شعر کې اشاره وکړه چې لولا الملامة او حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك يقينا لولا الملامة کچرت ملامتیا نه وي او حزار مثبت او د خلکو د کنزور نمی اریدین خلک کنزری کوي چې بیا یریګم ملامتیا نه وي نو لوجدتني سمحا بذاك يقينا اے محمد تابز بیا مونته چې ما ستاره دی دین تابعداري او د دې مرګستیا مې په یقین سکوله خو خلک با پیغورونه کوي خلک براته سپک الفاظ وي د دې وجه زه ایمان او اسلام نه قبلو او چې کله دا ابو طالب دا کارو کو چې د عبد الله بن زبعره مخ یې ګندک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با د ابو طالب د توري لاندې لګیاو دعوت او تبلیغ به خلکو لور کاو تر دې حد پورې چې د ابو طالب ملکیده چې کله ملکیده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر لورغه ورته ودرید چې ورته ودرید ورته ویل تر زما په دې غوږ کې روغونته لا اله الا الله دا کلمه وې ورسبه قیامت باندې سپارښت وکم
خواته ابو جهل ناستو نور کافران ناستو ابو جهل ورته ویل ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب ول عبد المطلب د ملت او د غره دین او د غره طریقې او د غره بوتانو ته اوړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دعوت د لا اله الا الله ورکاو او ابو جهل بوته ویل چې بوتان نه وانه وړي اخیره کې ابو طالب چې مړ کېده دا کلمه ویله چې زه د عبد المطلب په ملت باندې یم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرګستیا نشم کوله کلمه د وحدانیت نشم ویله ابو طالب د خراب مرګرونه او د بیکار مرګرو د وجنه کلمه د شهادت او کلمه د ایمان او اسلام نصیب نشو او په حالت د کوپر کې د دنیا نه رخصت شو چې کله مړ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دغه لپاره دعاګانې کولې او دا به ویل چې یا الله تی وبخي یا الله تی مغفرت نصیب کړي دا دعاګانې به کولې د سورۃ توبه آیات نازل شو چې د مؤمنانو د لپاره او د نبی د لپاره دا مناسب نه رچې د مشرکانو د لپاره مغفرت طلب کوي هغه دعا کول مغفرت طلب کول هغه په ابو طالب باندې بن شو پیغمبر علیه السلام به بیا ابو طالب د لپاره دعا هم نه کوله حدیث کې راځي صحابه کرامو ته پوښتنه ویل یا رسول الله ابو طالب خو بستا مرګستیا کول استا حمایت وکاو خو آیا د حمایت او د مرګستیا ته څه فائدہ رسي کني رسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بالکل د زما حمایت کړل دومره حمایت وکاو دومره مرګستیا وکوله چې ار ورځ به د کسان لګل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته ولاړو چې د پیغمبر علیه السلام څوکۍ وکي چې د شپې څوک پیغمبر علیه السلام ته ضرر ونه رسي د بنی هاشم د ځوانان به لګل قران کریم آیات نازل شو چې والله یعصمک من الناس چې الله بستا حفاظت کوي د خلقونه پیغمبر علیه السلام ورغه ابو طالب ته وویل ولا ابو طالب نور خلق د څوکۍ د پاره مال مر لګا الله زما د حفاظت وعده په خپل وکړه دومره محبت او څوکۍ د پاره به خلق لګا کافرانو له جواب کاو نو به هر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې د ابو طالب چې کوم حمایت ستا کړل یا رسول الله هغه به ته څه فائدہ رسي کنه رسي پیغمبر علیه السلام فرمایله بالکل رسي به ول څه فائدہ به رسي ول فائدہ به ته دا رسي چې اریو کافر دا چې کله جهنم ته ورلويږي نو توق به زنجیرونه باندې به ولدا لاسونه د ماری ته تړلي د ابو طالب به په لاس کې زنجیرونه نه یو دا فائدہ دیم دا چې ار کافر به د شیطان سره تړلې شوی جهنم ته بلويږي ابو طالب سبا دا معاملم نه چې دا بر شیطان سره تړلې شوی دریم دا چې اریو کافر با یو کاند ته ورلوږي په جهنم کې چې پاکي به ماران یو لړمانان به پکې ابو طالب بر دا کاند نه محفوظي صرف دومره دا چې په سر باندې به عذاب نه په ولو به نه په سینه به نه په پاندو به نه صرف دومره دا چې دی ابو طالب با یو چپلی په خپو کړی او هغه چپلی به دسی چې پای کې به دو پټي لګیدلی او هغه پټي به د اور نه جوړي او دغه دو پټو د وجنه بعد ته دومره عذابي چې یغلی منه ما دماغه چې د دې دو پټو د وجنه بعد ابو طالب دماغ دا خټ کیږي او دا بچ کم دی جوش کوي د دې دو پټو د وجنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا ابو طالب په دې دو پټو د وجنه دومره په عذاب کې چې دی به و چې زما عمره غټ عذاب په دې جهنم کې د اچا نشته زما د اسلامونو عرض می داره چې هغه اور د جهنم چې یو غاخ د احد د غروم را جوړیږي هغه اور د جهنم چې د ولو په منځ کې تیز رفتار اس درې ورځې فاصله وي هغه اور د جهنم چې پوسته کې د اور د وجنه دومره پیړیږي چې هغه پیړواله او یا غز راځي او هغه جهنم چې د هغه د دو پټو د وجنه د انسان دماغ خټ کیږي د هغه جهنم نه د نجات د خلاصۍ لپاره
پدې دنیا کې سعی پدې دنیا کې منډه پکار ده الله رب العزت ټول مؤمنان مسلمانان او خاص کر دا ناس مجلس د جهنم د اور نه وساتي آمين 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 وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين